ولواطت زما جانان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په کوم کلي کې چې زنا زیاته سي، په کوم کلي کې چې لواطت زیات سي، هلته د خداوند متعال رحمتونه پورته کیږي، هلته ملایکې د رحمت پورته کیږي. د هغه په مقابل کې به خداوند متعال خپل قهر راولي، خپل غضب به راولي، ملائکې د غضب به راځي، ملائکې د قهر به راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زنا خو څه کوه، زنا خو څه کوه، څوک چې زنا کوي چې عرش په لړزه سي، کرسي په لړزه سي، اسمان مځکه په لړزه سي. څوک چې لواطت کوي چې نن سبا هلک بازي ورته وایي، نن سبا به چې بازي ورته وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مړه که هم فاعل مړ که هم مفعول مړ که. رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب فرمایي، علی رضی الله تعالی عنه فرمایي په اور کې وسوځوه، ژوندی وسوسو چې دا کار کوي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په مناقبو کې راځي، دی فرمایي وایي زه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په سفر باندې واستولمه، په جنګ باندې واستولمه، چې ومې کتله چې هلته یو سړی مې ګیر کړلو چې هغه لواطت یې کوي. دا لوتی و، لوتی لواطت دې ته وایي چې هلک هلک سره دا کار کوي، لوتی و. ما چټ ور واستوئ، ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته مې چټ ور واستوئ، په چټ کې مې ولیکله چې یو سړی دی چې هغه لوتی دی، لواطت کوي، د دې څه حکم دی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه خپل اصحاب سره راجمع کړله، مشوره یې ځینې غوښتله چې دې به څه حکم وي. علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وایي ای ابوبکر کم کار چې د لوط علیه السلام سره سوی دی هغه کار د دا سړي سره هم وکړه. د لوط علیه السلام سره څه کار وسو؟ د لوط علیه السلام یو څو خصلته پشکې موجود وله، د هغه د قوم نه دا خصلتونه مشترفات دي. یو خصلت چې په عام مسلمانانو کې خاص کر په پښتنو پنجابیانو کې دا سته. اولنی دا خصلت دوی و چې چرګان بیا جنګوله، دا دوی خصلت. نن سبا دا خصلت پښتنو ته هم پاته سو، پنجابیانو ته هم پاته سو، او ورته وګورئ چې دا کار کوي. دویم تړۍ به خلاصې وي، ګریوانونه به خلاص وله، بس ذات یې بدماشان وله. نن سبا بدماشان چې کوم ځوانان دي دا بدماشي نه ده، بدماشي دې ته وایي چې په دین باندې ته بدماشي وکړه، دا بدماشي ده. تړۍ خلاصې کړه ګریوان یې لکه، دا د لوط علیه السلام د قوم خصلت و، دا کار به کوئ. دریم خصلت د لوط علیه السلام قوم هغه دا خصلت و چې د په قوم کې دا ژیړې خریل دا پیدا سوله. شیطان په شکل د انسان ورته راغی او دا طریقه یې وروښوله. پخوا کافرانو که مسلمانانو ژیړې یې پرېښولې، خو لیکن د لوط علیه السلام قوم کې شیطان په شکل د انسان ورته راغی او چل یې وروښوی، داسې وکړئ داسې وکړئ، هغه چل یې وروښوی. د ژیړې خریل یو داسې ګناه وي چې هغه 5 منټو ګناه وکړه او بیا د ګناه سینې فارغه سه، 10 منټو ګناه وکړه د ګناه سینې فارغه سه، کیتیه که 10-15 منټه نیم ساعت په ګناه کې اخته بیا به ختم سي. دا رقم نور داسې ګناه وي که 10-15 منټه ختم، بیا به ولاړ سي ځینې. خو لیکن دا ژره خریل او دا ژره کونډې کول دا داسې ګناه ده چې 24 غنټې په دې ګناه کې اخته ہے، 24 غنټې په دې کې ګناه کې اخته ہے. که په ملانځه باندې ولاړې هم په ګناه کې اخته ہے، که ذکر کوې هم په ګناه کې اخته ہے، که تسبیح وایې هم په ګناه کې اخته ہے، که بدعه هم په ګناه کې اخته ہے. خدای نه خسته که زکندن په دغه وخت کې درته راسي چې ستا ژره کونډې کړې وي یا ژره دې خریلې هم په ګناه کې اخته ہے، په قبر کې چې پرېښول سي هم په ګناه کې اخته ہے، د الله حضور ته چې مخامخ ودرېږي هم په ګناه کې اخته ہے. 24 غنټې په ګناه کې اخته ہے، داسې ګناه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ژره کونډې کوي یا ژره خوري دا داسې ګناه ده لکه زما په سینه مبارکې باندې چړه راتېروي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده، سنت مؤکد ده، سنت مؤکد. واجب ده بعضې علما وایي، ګناهګار یې ګناه کبیره ګناه ده، ښکاره ګناه ده. یو داسې پټو ګناه کوي، د شپې پټو ګناه وکړه ته و الله خبر. یو داسې ښکاره ګناه جهار باندې ګناه کوي، ټول معلومات کې دا د ګناهګار د ژره خوري. چېرته هم چې کله موږ
تقریر کړی وي پنجاب علاقو کې، هلته خامخا یو کس دوه کسه پیدا سوي وي لاسونه پورته کړي چې یاره بس ما د الله د رضا لپاره ژره پرېښول. یا که داسې ونه سي بیا یو ورځ تېره سي مدرسې ته راسي مولي صاحب زما په ژره دعا وکړه. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تمسک بسنتي عند فساد الامت فله اجر 100 شهیدا. چې کله فساد زیات سي لکه نن سبا چې فساد زیات دی، چې زما یو سنت زما امتي را ژوندی کې الله به د 100 شهیدانو اجر ورکوي. یو سنت یې را ژوندی کوي الله به د 100 شهیدانو اجر درکوي. نن سبا خو دین علماو ته پاته دی، حافظانو او قاریانو ته پاته دی، بس عوام خو ځان ځنې باسلی دی چې دین پوهېږي، عالمان پوهېږي، دین پوهېږي. دا د مشترکه دین دی، ټول باید دې ته خدمت وکړو. موږ مسواک سنت طریقه ده پاته سوې ده، د تبلیغیانو حضراتو د مولي صاحبانو دغو عمل دی، نو ټولو پرېښی دی بالفرض. نو څوک یو ځوان دا وغواړي زه به دا سنت ژوندی کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت، او راواخي په دغه نیت باندې چې ما ته عالم وویل چې په وخت د فساد کې یو سنت را ژوندی کړي الله به د 100 شهیدانو اجر درکوي. د الله خزانې خو ډېرې لوی دي، الله به د 100 شهیدانو اجر ورکوي. یو سړی په دې نیت باندې ژره پرېږدي چې ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث دا خبره وکړله چې الله به د 100 شهیدانو اجر درکوي. نو بله خواته ولاړم، خالد بن ولید چټ ور واستوی ابوبکر ته. ابوبکر علي راوغوښتی، باید څه فیصله ده په دې کې چې څوک لواطت وکړي، هلک بازي وکړي. علي صاحب وویل د لوط علیه السلام د قوم کار ورسره وکاس. لوط علیه السلام قوم څو خسرته وه؟ مخکې ما درته وویل یو عام خسرت یې دا و چې دوی به د نارینهو سره دا کار کوئ، بدفعل به کوئ. اتأتون الذکران من العالمین، الله وایي تاسو لواطت کوئ. بیا خدای پاک څه ورسره وکړله؟ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جبرائیل علیه السلام خپل په وزر کې پورته کړل دا ټول قوم، اسمان ته وخېژول، تر اسمانه پورې پاسې راوغورځول، بیا ډبرو باران یې ورباندې وکړي. نو علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي ای ابوبکر د ده خلافت وای دا کار ورسره وکړه دغو خلکو سره. اوس خو جبرائیل نسته، څه کار ورسره وکړه؟ غره ته یې وخېژو، د پاسه د غره یې را کرکنډه کړه او د پاسه ډبرو باران باندې وکړه، مړ یې کړه. دا د لوطي دا حکم دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي د دې وایي دا کار دی چې په اور یې وسوځو، ژوندی یې وسوځو په اور باندې. ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي اوس نسته زما په امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، خو را به سي داسې خلک به پیدا سي، داسې قوم به پیدا سي چې هغه لوطیان دي، لواطت به کوي، هلک بازي به کوي، بچه بازي به کوي. 3 قسمه دي وایي، دا 3 سره په لواطت کې شامل دي. یو دا دی چې د هلک سره اوس بیا څه دی؟ اوس بیا د رحمان با شعر وایي ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نسته چې په زړه کې دې څه عیب نه وي رحمانه. دا شعر هم ورته تېر کړي، ما خو څه په زړه کې عیب نسته، زه دې مکمل د دغو نه ګناهونه ډک دی، هسې په خوله دا خبره کوې. نو ابو سعید خدري رضی الله عنه فرمایي وایي ژر دی پیدا به سي داسې خلک 3 ډلې به وي چې دا به ټول لوطیا دي. یو دا دی چې هلک سره به صرف گفتگو کوي، صرف خبرې به ورسره کوي، په دغه سره به خپل عشق او محبت کوي. دا یو. دویم دا چې غاړه په غاړه به یې ورسره، سینه په سینه به یې ورسره، غیږ په غیږ به یې ورسره. دا یې 2. دریم دا دی چې مکمل بدپیلي به ورسره کوي، لواطت به ورسره کوي، د شا خوا به ورته راځي. دا 3 قسمه ابو سعید خدري رضی الله عنه فرمایي په لواطت کې شامل دي. دا 3 سره دغسې سزا ورکه. نن سبا خو نسته حکومت، عادل انصافدار حکومت نسته، او موږ ته شریعت دا حکم نه راکوي چې دا کار ورسره وکړه. تاسو دا کار ونه کړئ چې ما ته مولي صاحب ولیدې پټې د شپې اخواته کې، نه، دا د حکومت کار دی، د قاضي کار دی چې دا کار به کوي، چې دا سزا دې ورکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم کوي. الله فرمایي کامل مومن دویم دا دی چې خپل د فرج حفاظت به کوي، خپل د فرج حفاظت وکاس. بل خصلت د مومن دا دی